دویم سبب چې هغه په معاشره کې د بدامنۍ سبب ګرځي په ناجایز طریقې سره د یو انسان مال خوړل دي. اوس کو ته د یو فرد مال وخی او کو د قوم مال وخی. زمونږ په معاشره کې زه یو ادنا فرد یم چې کوشش مې دا وي چې څنګه به زه مال حاصل کم. نو د مال د حصول لپاره مختلف ذرایع دي، حلال هم شته حرام هم شته. نو داسې حد پورې ورسیږو چې حلال او حرام لارې نه ګورو خو مال حاصل کو. دا زما د یو ادنا سړي دکه وس دی. او چې بیا لیډر شي، مشر شي، په یو جماعت کې یا په یو کرسی باندې کینی، نو د هغه وس لږ بیا اوچت شي، بیا د خپل وس عمره بیا د مسلمان مال وی. نو که د یو فرد مال وی په ناجایز طریقه او که نه د یو قوم مال وی، نو به هر صورت دا د بدامنۍ سبب دی. زمونږ په معاشره کې دا شته کو نشته؟ امن ځکه تباه و برباد دی زمونږ د معاشرې. حدیث مبارک کې راځي الا لا يحل مال امرئ الا بطيب النفس منه. خبردار، د یو مؤمن د یو مسلمان مال در هغې پورې نشي حلال دی څو پورې چې پې د هغه د زړه رضامندتیا نه وي. نو ته مانه په زور مال اخلې، زما د زړه رضامندتیا کم ده. ډاکي او غلاګانې عام دي، ملاوټ عام دی، په ناپ تول کې کمی عام دی، دروغ دوکهبازي عام ده، سود عام دی. او مونږ وایو چې یار دعا وکړه چې الله رب العزت د امن والا فیصلې وفرمایي. شروع به د خپل ځان نه کې که نه، د امن فیصله خو به ال راځي چې کله موته د امن اسباب اختیار کړو. فلانی ځای کې جنگ شروع دی، ډنګري ځای کې جنگ شروع دی، واقع ډېر ظلم شروع دی، حد درجې ظلم شروع دی، د مسلمان وینه تویږي، خفګان پرې راځي. اصل اسباب څه دي؟ اما ته پرې غوستي دي، هغه مونږ چېرته پرېږدو؟ ښه بیا د خپل مال د انصاف دپاره چې فلاني مانه مال غصب کړو، خو عدالت ته لاړې، عدالت ته نورم لوټ کوي. کو جرګۍ خلک دې راغوستل، جرګه دې نورم لوټ کوي. کو کچرو تاڼو ته لاړې، ا دې نورم تباه کوي او لوټ کوي دی. ډېر د معاشرې خلک داسې دي چې نقصان عمومي، غلا تې وشي، ډاکه پې واچولی شي، ا د یرې تاڼې ته هم نه ځي، ځکه د دې څه پاڼې به څوک پوره کوي. د خلکو په شر کې د دوی خیر وي. نو ځکه چې ما ته انصاف نه میلاویږي، الټه پکې نورم تباه کېږم، نو زه چېرته دې تاڼو ته ځم چې ما ته انصاف میلو شي؟ حد درجې بې غیرتي ده په مونږ کې، ځکه زمونږ په معاشره کې امن نشته.